اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو مسلمانانو، پښتنو وروڼو، بخوان حساس یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر دی او ستاسو څخه خپل یو څو مات ګډ الفاظ شریکول غواړي او امید دی چې ستاسو به خوښ شي. ګرانو کتونکو، نن سبا په دې سوشل میډیا باندې یو ښځه راځي چې کله اوسه په لاس کې مولی ورڅوي او کله یې تیل راغستی او ډېرې سپکې سپکې کنځلې کوي. او د علیشه 007 مور ده او ډېره مشره ښځه ده او ما له خو ته خدای شته حیا راځي، خو ډېره سپکه ښځه ده، ډېره ذلیله ښځه ده. الله دې دا په داسې مرګ مړه کړي چې بس ایمان دې نصیب شي. مسلمانه ده، بیا هم ازار ورته نشو کولی. خو ګرانو پښتنو وروڼو، خبره دا ده چې دې زمونږ د پښتنو تاریخ، زمونږ کلچر، زمونږ دود دستور او زمونږ پښتنې زنانه اتلان هم د ځان څخه بدنامې کړې. نن دنیا ته دا میسج ځي چې دا یو پښتنه ده او مطلب دا ده چې دا داسې کنځل کوي، د کنځلو ماهره ده او دومره سپکه ښځه ده او دومره بې حیا ښځه ده. نو ګرانو کتونکو، د پښتنو تاریخ خو ډېر دروند دی، د پښتنو دود دستورونه ډېر درانه دي او پښتنې زنانه چې دي نو هغو خو ډېر رازونه او ډېر څه قبر ته په سینه کې وړي او په ځان ډېره سخته تیروي او د خپل خاوند او د خپل زوی، د خپل پلار، د خپل قام سپکاوالی نه کوي. او خصوصا که موږ وګورو نو ګوره زمونږ په تاریخ کې زمونږ کومه د میوند ملالۍ چې دا کومه چې زمونږ قهرمانه ده، کومه زمونږ هیروز ده، یا مطلب دا دی داسې د احمدشاه ابدالي صاحب مور زرغونۍ چې ده، د هغې ځان په تاریخ کې یو ډېر لوړ مقام دی. یا داسې که موږ نور وګورو، داسې که موږ د پښتو کې شروع وکړو نو یاره په ګنټو خبرې پرې کېږي، لکه دا موږ خو هغه قام یو، موږ خو هغه خلک یو، موږ خو زمونږ پښتانه خو داسې سپک نه وو. زما د دې سوشل میډیا په توسط سره جناب بشیر خان لالا ته او د علي محمد صاحب ته، ځکه چې هغه خو ځان ته یو عالم فاضل هم وایي، خو هغه هم په دې باندې اکشن نالي، او دغه شهریار اپریدي صاحب ته چې هغه خو هم یو ډېر ښه روایتي پښتون دی او د اپریدو د قبیلې سره علاقه لري، او دغه شان نور محمود خان صاحب ته او دغه د صوابۍ دغه اسد قیصر ورور ته، دې ټولو ته زما درخواست دی چې هغه په دې خبره باندې اکشن والي او دې ښځې دا ښځه پوهه کړي د عدالت په ذریعه، د قانون په ذریعه، چې یاره خور دا تا څه راغستې دي، تا خو ټول پښتانه په شرمونو وشرمول. او په اخره کې زه ټولو پښتنو ته بیا دا درخواست کوم چې د دې ښځې د ویډیوګانو بایکاټ وکړي او دا دې نه ګوري او ټول دې راوچت شي په سوشل میډیا دې د دې خلاف یو مهم وچلی چې دا د قانون د ضابطې لاندې راشي او دا نور د پښتانو د کم سپکاوالی چې دې شروع کړی دی چې دا نور ختم شي. په اخره کې زه تاسو ټولو کتونکو ته دا درخواست کوم چې زما یوټیوب چینل حساس فاونډیشن درسره سبسکرایب کړئ او دا ویډیو مخکې شیر کړئ چې ټولو پښتنو وروڼو ته ورسي او هغه ټول د دې زنانه خلاف، د دې ښځې خلاف راچوت شي او دا ښځه قلاره کړي، ګنې دا به زمونږ تاریخ بدنام کړي. ستاسو یو جهان مننه، والسلام.